یوه ګیله درته کوم ګیله دې نه دا کوم چې زموږ قبایل نه هلاکه تا ته پښتانه لیدی شو نه دې ته انسانان لیدی شو تش د لر و بر ناره وایې حمایې قبایل لپاره ځای اوسه زه په اور کې څه ځم ته چې کل نه ماغه لر و بر دلته د زموږ انضمام ناره نه وایې افسوس په ته په دغې خبرې راځي چې هغه بر د که لر زیات دې مو نفع کړي دي والله که دې مو د فاټه انضمام خلاف ته یوه خبره وکړه اوس په دې مو د نه سخته ګیله کېږي نه مینه نه تلول ګوره دا زموږ ملک د پاکستان زموږ ملک د مو امن غواړو خو موږ په دې ګیله کوو چې منظور پښتون په نن ورځ باندې ساسي جواب وکړي دا چې کنده د هغه لرو ناره وایي چې هغه زما هېڅ په کار نه راځي زه د ده په کور کې د ده ورور یم د ده طرف یو قبایل یم ما د قبایل ما سره چې کوم ظلم شوی ده زه چې په کوم ظالمانه طریقې ځم شوی یم ما چې مدنیات خراب دي هغې ناره ده نه کوي په دې ته نه موږ ګیله ده د مشر مننه کومه خدای دې د دې وطن ټول مشران آباد لري زموږ د وطن مشرانو ته د 20 کاله ډېر په سپکه وکتل شول د دوی د پګړۍ ولونه په وینو کې وپراته وغورځېدل شول او موږ د ځوانان کله هم د دوی بیا داسې د دوی سره داسې عمل برداشت کولی نه شو موږ به د خپلو مشرانو ډېر قدر کوو مشر یو ګیله وکړله زه به یو جواب ورته ووایم زه خپل کور ته هم چیرې په 2-3 میاشتې پس یوه ورځ ځمه د خپل کور مې پرېښود د چا دپاره هغه خلک چې ورک دي په هغه کې 80-80% دغه قبایل دي هغه خلک چې کورونه ړنګ دي هغه 100% قبایل دي هغه خلک چې بازارونه وران شول هغه 100% قبایل دي هغه خلک چې مورای عدالت شهیدان شوي دي هغه 80% قبایل دي نن په دې وطن کې دننه د هر څه دپاره غږ پورته کول اسان و خو چې په دغه وطن باندې چا زورواکي کوله چا داسې جبر کولو چې ډېرو غټو خلکو هم خبره ورته نه شو کړی موږ خپل ژوندون وقف کړی دی موږ دپاره په دې وطن کې دننه چې یو پښتون دی تفریق بالکل نشته دی د دغې خاورې هر بچی زموږ ورور دی هر مشر مو مشر دی هر ځوان مو هم خپلغه دی دا وطن زموږ شریک وطن دی په دې کې به پی ټي ایم یو خپله څه لاره جوړه کړې ده هغه خلک یعنې ډېر خلک چې په ظلم جبر کې ژوند تېروي هغه به د هغې نه هیلې لري بل به په بل پلیټفارم خدمات کوي بل به په بل پلیټفارم خدمات کوي هر څوک په خپل پلیټفارم نه به خپل خدمات د دغې کام کوي لہذا کله هم دا خبره چې یعنې موږ د خپلو قبایلو سیمو نه غافله یو دا موږ به سوچ نه وو خدای دا یو سیکنډ هغه ژوند موږ ته نه کړي چې خپل کام نه بې فکره کېږو موږ له ټول کامو د ډېر وطن خیر ډېره مننه